ډېرو محترمو مسلمانانو داسې بهترینه وظیفه راته نن ښایمه د جمعې زبرګه ورځ ده، زبرګه زبرګي ده، او دا بهترینه وظیفه د بسم الله تاسو وکئ انشاءالله. د بسم الله طاقت نن وګورئ، د بسم الله حکمت نن وګورئ چې بسم الله الرحمن الرحیم کې الله جل شانه څومره طاقت ږدلی، څومره قدرت یې پکې ږدلی، او څومره محترمو د حاجتونو پوره کېدو هغه سبب به انشاءالله الله تعالی په حکم او ارادې سره ستاسو دپاره وګرځي. او محترم بسم الله نه ده دا، ګوره بعضې علما وایي چې دا یو صورت دی، بعضې علما وایي چې نه دا یو آیات دی، خو محترمو سر به م څه خوږومه د قرآن مجید خلاصه څه شی ده، هغه صورت فاتحه ده. او بیا علما وایي فرمایي چې د صورت فاتحې او د قرآن مجید ټوله خلاصه څه ده، بسم الله الرحمن الرحیم ده. نو بسم الله کې خو یو د الله تعالی خپل نوم دی، یو رحمان دی، یو رحیم دی محترمو. نو دا یو د الله تعالی ذاتی نوم شو، دوه نومونه صفتی شو. نو محترمو الله تعالی په خپله فرمایي په قرآن کې چې تاسو ما په خپلو نومونو زما داسې ښایسته ښایسته نومونه دي ښکلي، په هغه ښکلو نومونو ما رابلی، نو زه به ستاسو دپاره حاجت روا کېږم، زه به ستاسو دپاره مشکل کشا کېږم. او ما او تا ته ښه پته ده، په علم کې زما او ستا دا خبره موجود ده چې د الله تعالی نه ما سوا نه څوک حاجت روا شته، نه څوک مشکل کشا شته. صرف هغه حقیقي رب دی چې د هغې رب سره محبت وکړو، یقینا چې ټول حاجتونه به الله تعالی زما او ستاسو پوره کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېرو معزز محترمو قابل قدر مسلمانانو وروڼو خویندو او هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، الله تعالی دغې مسافرو له ډېر خیرونه، ډېر برکتونه، ډېر خوشحالۍ د دنیا او آخرت نصیب کړي ورته الله تعالی، او الله تعالی د ټولو پریشانونو وساتلی کړي. او څومره نوجوانان دي زمونږ وظایف ګوري اوري، الله تعالی دې نوجوانانو په زندګو کې، په صحتونو کې الله جل شانه ډېر زیات برکات واچولی کړي، او دغه ځوانانو د الله تعالی دنیا او د آخرت خوشحالۍ ورکړي. دغه ځوانانو له د الله تعالی د خپلې خوښې نکاحګانې ورکړي. د چا نکاح نشته الله دې تاسو له نکاحګانې درکړي، د چا محبت دی الله تعالی د محبتونو تاسو ته خپل نصیب کړي، او د چا کاروبار نشته الله تعالی دغه ټولو نوجوانانو ته کاروبارونه نصیب کړي. د جمعې زبرګه زبرګي د الله تعالی دعاګانې قبلوي. محترمو نن زمونږ بهترینه وظیفه د بسم الله الرحمن الرحیم ده. نو څوک چې دا وظیفه د زړه په اخلاص او په یقین سره وکړي محترمو، نو د انسان الله جل شانه حاجت روا کېږي، مشکل کشا کېږي، او الله تعالی د انسان سره امداد فرمایي. محترمو د دې وظیفې دوه طریقه کارې دي. لومبنی طریقه کار دا دی محترمو چې دا وظیفه به تاسو په لومبي پیره کې دا به تاسو 5000 پیرې وایي، یعنې نن د جمعې ورځ د مبارکه، نو نن به تاسو 5000 ووایي. کله چې دا ویډیو وکتله دا به تاسو شروع کوئ بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. دا 5000 پیرې وایي، ها په تسبو باندې یا په کاونټر باندې په هر څه چې وایي. بیا به روزانه دا وظیفه چې ده د بسم الله الرحمن الرحیم دا بیا د 500 پیرې روزانه وایي. په لومبۍ پیره به 5000 پیرې وایي. دا وظیفه به ستاسو سره پخه شي. پخه مطلب دا د اجازه به تاسو سره پخه شي. بیا کو په چا باندې اټ کیږي، یو چا په سر باندې درد کیږي، یو کو څوک تبي نیسي، یو کو څوک هر رنګه مسله ورته پیدا کیږي، په غاښ درد کیږي، بس بسم الله الرحمن الرحیم 21 پیرې وایه 21 مرتبه، او هغه په دموتا سره به یو اجازه پخه شي. د دې زکات دی. زکات هلکه څنګه چې د پیسو نه موږ زکات ورکو، زکات سره څه شي مال سره الله تعالی پاک کړي، او په دې مال کې ول الله تعالی برکات واچي. نو دغه رنګ علما کرام فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم لومبۍ 5000 پیرې وي چې د وظیفه تا سره پخه شي، نو بیا روزانه 500 پیرې وایه، او انشاءالله چې ستاسو کم حاجت وي ها حاجت به د الله تعالی پوره کوي. خو دعا به داسې غواړي، هر چل زده کړه دعا چې الله ای الله ما چې کومه دا وظیفه وکړه ستا د نوم مبارک د بسم الله، الله د دې چې څومره برکتونه دي، د دې کې چې څومره خیرونه تا ږدلي،
الله تعالی هغه زما په زندګۍ کې شامل کړي. الله تعالی زما زندگی په دې بسم الله باندې نورانی کړي. الله زما تقدیر په دې بسم الله الرحمن الرحیم باندې بدل کړي. الله زما د زندګۍ تمام مشکلات په بسم الله الرحمن الرحیم باندې بدل کړي. الله نو ان شاء الله چې ډېره نږدې ده دا خبره چې الله تعالی به ستاسو تمام په تمام حاجتونه، مشکلات، پریشانۍ، غمونه او سخت نه سخت مشکلات هم الله جل شانو ان شاء الله په یو زبردست طریقې سره او یو زبردست نظام سره ان شاء الله بدل کی. الله تعالی چې د انسان زندگی بدلولو غواړي نو الله تعالی ټیم پکې نه لګي. ها بس کون او فیکون دوه لفظونه دي، دا هم لا یو ځای شوي نه وي چې هغه کار الله تعالی موجود کړی وي. نو څونه مسلمانان چې دي هر څه ما غږ اوري، ما سره محبت کوي، زما وظایف اوري، الله تعالی یې تاسو سره هم محبت وکړي. الله تعالی دې ستاسو حاجتونه پوره کړي، الله دې ستاسو مشکلات اسان کړي. ان شاء الله دعاګانې به موږ هم کوو، تاسو هم موږ ته دعاګانې کوئ. ګوره یو خبره یاد وساتئ چې تاسو ما ته دعا کوئ که نه، دا دعا به زما دپاره قبلیږي. زه تاسو ته دعاګانې کوم، زما دا دعا به تاسو دپاره الله تعالی قبلوي. نو راځئ نن عهد وکړو، تاسو ما ته کوئ، ان شاء الله زه به تاسو ته دعاګانې کوم. ان شاء الله صحیح شو. جزاک الله. الله مو خوشحاله او آباد لره. الله تعالی مو کامیابي